په داسې حال کې خود بنو افغان قتل کېده. په داسې حال کې خود بنو افغان قتل کېده. تورمخې تور نظام کې هر انسان قتل کېده. ډېر خدای دا شر ته بیا وایه. مننه. په داسې حال کې خود بنو افغان قتل کېده. تورمخې تور نظام کې هر انسان قتل کېده. په داسې خوب وده شو چې تر هومره راویښ نه شو. په داسې خوب وده شو چې تر هومره راویښ نه شو. ظالمه په زړه سخته ماشومان قتل کېده. ډېر خدای دا شعر ماته بیا وایه. مننه. په داسې خوب وده شو چې تر هومره راویښ نه شو. ظالمه په زړه سخته ماشومان قتل کېده. او شعر پکې دی چې ضمیر دې راویښ نه شو احساس دې څه ونه وي. ضمیر دې راویښ نه شو احساس دې څه ونه وي. کاته دې نه باګرام ته چې قرآن قتل کېده. ډېر خدای دا شعر ته بیا وایه. مننه. ضمیر دې راویښ نه شو احساس دې څه ونه وي. کاته دې نه باګرام ته چې قرآن قتل کېده. او خالقه زوی دې ورکړه خوشحالي دې ورله ورکړه. خالقه زوی دې ورکړه خوشحالي دې ورله ورکړه. په ډزو باندې ولي او اسمان قتل کېده. مننه. او باچا د پښتنو په دغه حال دې څه ونه وي. باچا د پښتنو په دغه حال دې څه ونه وي. ټپه چې قتلېدله یا قربان قتل کېده. ډېر خدای باچا د پښتنو په دغه حال دې څه ونه وي. ټپه چې قتلېدله یا قربان قتل کېده. جانانه ستا کوڅې ده چې درغلې او خبرې. جانانه ستا کوڅې ده چې درغلې او خبرې. جانانه ستا په مینه چې لقمان قتل کېده. مهرباني. ډېره مننه ګرانو کتونکو. دغه خوندور کلام مو د لقمان ملنګ صاحب نه واورېدو. یقینا چې د خوښېدو قابل دی. ستاسو ټول به خوښ شوي وي. داسې په لنډی نه شو پرېښوی. نور کلامونه به درنه هم اورو. خو یو بله پوښتنه درنه دا کوو چې د کومې ادبي غونډې سره تعلق ساتئ چې تاسو ورځئ او خپل کلامونه پکې شریکوئ؟ پښتو ادبي جرګه چې کومه کېږي د غز چوک الفت پښتو ادبي جرګه چې کومه کېږي زمونږ په غز چوک کې د صدر زاهد خاموش صاحب دی. په دغه غونډه کې مونږ کینو او زده کړه کوو د دغه غونډې نه. ډېره ښه ده. او کم شاعر زیات خوښوئ یا کم کتابونه مو ډېر خوښ دي چې بیا بیا یې وایي یا بیا بیا اورئ؟ یاره شاعران خو زما خپله ډېر خوښ دي. خو زه بې تعلیمه یم. کتاب نه محرومه یم. کتاب نشم کتلی ځکه چې کتاب زما تعلیم نشته دی. نور شاعران چې کوم دي زما ټول خوښ دي او ټولو سره مې د زړه نه لګي. ډېره ښه ده. پروګرام کلیوال مازدیګر کې څه بل کلام را سره هم شریکوي؟ غزل به سره رومان کې شریک کړم چې غزل مطلب ده ځمکه ده اسمان ده اسمان دی او کلمر دی جی. ځمکه ده اسمان دی او کلمر دی جی. ټول زما په حال باندې خبر دی جی. ډېر خدای ځمکه ده. مهرباني. ځمکه ده اسمان دی او کلمر دی جی. ټول زما په حال باندې خبر دی جی. لارې مې ګوا دي زه درغلی یم. لارې مې ګوا دي زه درغلی یم. سوات دی ملکن دی که خیبر دی جی. ډېر خدای دا شعر ته بیا وایه. مهرباني. لارې مې ګوا دي زه درغلی یم. سوات دی ملکن دی که خیبر دی جی. او دومره یاشي دلته کې مه کوه. دومره یاشي دلته کې مه کوه. دا خو لاور نه دی پېښور دی جی. ډېر خدای دا شعر ته بیا وایه. دومره یاشي دلته کې مه کوه. دا خو لاور نه دی پېښور دی جی. لاره د اوږده منزل ته نه رسم. لاره د اوږده منزل ته نه رسم. پڼ مې د غمونو را په سر دی جی. ډېر خدای دا شعر مو راته بیا وایه. لاره د اوږده منزل ته نه رسم. پڼ مې د غمونو را په سر دی جی. ستا د جدایۍ تاو چې وهلی دی. ستا ملنګ لا اوس هم در په در دی جی. مهرباني. ډېره مننه ګرانو کتونکو. دغه بل خوندور کلام مو ترې هم واورېدو. د وخت راکولو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ګرانو کتونکو. دغه لقمان ملنګ صاحب و چې تاسو د خوندور کلامونه واورېدو. هیله لرو چې ستاسو به خوښ شوي وي. د پروګرام کلیوال مازدیګر وخت بالکل سر ته رسېدلی دی. خپل کوربه صابر افریدي او مرستیال رئیس همدرد ته ورکړئ اجازت. چېرته هم چې وایي ښاد آباد او خوشحاله اوسئ.